الحمد لمن تفرد بالقدم وكل شيء ما سواه مسبوق بالعدم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين المرتدين الكافرين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى: لا يستوي الأعمى والبصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو خادما ولا تكن رابعا فتهلك. وفي رواية: كن عالما أو متعلما أو خادما أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك. وفي رواية: كن عالما أو متعلما أو خادما أو محبا أو مستمعا ولا تكن سادسا فتهلك. وقال شاعر: كتاب الله دریجا چاکس بتت فینی احادیث انحماکس جرائم از نجوم آسما آبش نمی دانم پاکس چی پاکس. عزتمندو حاضرینو او نورو اوریدون کرونو دا الله تبارک و تعالی لوی فضل او رحم دے چې مونږ او تاسو دی جمعات ته راجمع کړیو. دا د الله یو لوی فضل او احسان دی په موږ باندې. او بیا د دې توفیق هم راکو چې څه اصلاحي خبره مونږ واورو کینو وته. الله دې اول مالا د حق د وینا توفیق راکړي او تاسو دې الله د حق د اوریدلو توفیق درکړي. دا غیر وروسته دې الله اول مالا ورپسې تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. الله تبارک وتعالى یو کتاب نازل کړی دی چې دا غي د کتاب د پاسه نوم لیکلی دی القرآن الکریم. دا قرآن کریم نازل کړی دی، دا الله را لېږلی. دا چرته یو پیغمبر د خپل طرف نه دی جوړ کړی، دا الله نازل کړی دی. بعض علما دي کې ذکر کوي چې دا په یو شپه کې نازل شوی، خو صحیح روایتو سره ثابت ده چې دا په 30 کاله کې نازل شوی. 30 کاله کې نازل شوی. څنګه ده؟ پر رمضان المبارک کې په اخره عشره په ليله القدر کې د دې نزول شروع شوی او د دې اختتام چې شوی دی نو په رمضان المبارک په اخره عشره او په ليله القدر کې د دې اختتام شوی دی. ځکه چې نتیجه تابع د خاص ارزنی نو اول او اخر تابع شو. اول او اخر دې موږ راوغستل د منځ پکې ټول راغی. ځکه علما ذکر کوي چې قرآن په ليله القدر کې نازل شو. یو خبره دویمه ده چې قرآن کریم دو لوح محفوظ نه په یو ځای باندې په یو وخت کې اولنی اسمان ته په یو ځای نازل شو. په یو ځای نازل شو. ځکه علما وایي چې قرآن کریم په ليله القدر کې نازل شوی. دا د لوح محفوظ نه اولنی اسمان ته راغلی. بیا پیدر په قلاره باندې د وخت مناسب او د موقع مطابق په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د اولنی اسمان نه په واسطه د جبرئیل علیه السلام باندې په نبی علیه السلام نازل شو. ځکه وی چې ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. دا کتاب چې هیڅ شک پکې نشته. ګورئ شک پکې نشته. که یو سړی وی چې نه دی کې بشکی، یو شاعر وی کتاب من الله لا ریب فیه رسول من الله لا غیب فیه.
دا کتاب چې دی لا ریب کتاب دی، هیڅ شک پکې نشته. که یو سړی اعتراض کوي چې نه پیغمبر کې به غیب وي، دا به پکې څه غلا غلطي کړي. وایي رسول من الله لا غیب فیه، رسول کې ګوره څه غیب نشته. تا ته چې قرآن را رسېدلی ګوره روغ رمټ را رسېدلی، وس دا د عالم کار دی چې کله ستانه پټ کړي کله یې تا ته ښکاره کړي. دا د عالم کار دی چې کله د حق په مسله باندې لاس کیږي. لکه هغه یهودو چې زنا کړې وه او نبي علیه السلام باندې فیصله کوله، نو د الله رسول ورته څه وایي؟ وایي ستاسو کوم کتاب چې دی تورات راوړی، په تورات په فیصله کوو چې د زناکار سړي دپاره څه حکم دی په تورات کې. کله چې تورات راوړو نو هغې د نر زامنو یهودیان او زمونږ د دې زمانې مولان او بعضې عوام دا هغه یهودي مشان دي، نو په هغې آیات د تورات باندې ګوته کېښوده هغه یهودي. نو یو صحابي ناست مخکې یهودي و خو بیا مسلمان شو، تورات ورته یاد و. بې خفه کېږه مه ګوله، دا کوم ځای چې دې ګوته ایښې دي دا ګوته چوته کړه چې دې له لاندې څه دي چې د تورات د هغې آیات نه او د هغې جملې نه یې ګوته چوته کړه، د هغې د لاندې دا راوځلی چې دا سړی به رجم کوه. الزانیة والزانی فرجموهما، اگر چې دا آیات په قرآن کې نشته دی، منسوخ تلاوت دون الحکم دی، دې باندې علما پوهېږي د دې تلاوت منسوخ شوی او حکم یې باقي دی. که چېرته شادي شده سړي زنا وکړه نو دې به څه کېږي؟ رجم کېږي. خبره مې دې پورې کوله چې ګوره ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، کتاب کې ګوره شک نشته، خو ما تا کې شک دی چې اوس به پکې څه کوو. کله به داسې آیات راشي چې بیا ما ته چې مولي صاحب دې ځای کې پې لګو سرسري ورتېر شو، هغه د یهودیه کار به بیا کوو. نو که چېرته سم سړی را باندې پېښ شو نو وایي چې مولي صاحب خفه کېږم دا ګوته دې چوته که د آیات ته لاندې څه لیکلي دي. خو څنګه چې د یهودي بیا خوله زړه تښتېدلی دي چې به زمونږ په دې محراب کې بیا تښتي. نو ګوره که آیات راځي مخې ته د قرآن کریم نو ګوره ګوته به پې نه کړو. قرآن کریم آیات په وایو یو به بل کار کوو، کار به دی چې مونږ به قرآن کریم وایو په طرز د چا باندې؟ د خپلو شیوخو. ځکه زمونږ شیوخو په طرز د مخکې اسلاف ویلی دی، سلام اسلاف مخکې بیا لګوله کوم ځای سره ځي نو هغې پیغمبر ته به سلسله رسي، سند به هلته رسي. نو قرآن به د زمانې سره لګای. که چېرته ته وایې چې قرآن د زمانې سره نه لګو نو دا خو بس په هغې وخت کې د هغې مکې او مدینې د مشرکانو او د موحدین دپاره نازل شوی، ما تا دپاره به کې څه پاتې نه دي، بیا خو قرآن لاړو ویل پکار نه دي. خو دا به د دې زمانې سره لګو چې د زمانې سره ولګېد د دې به څه نتیجه مرتب شي. که زمانې سره نه لګي نو هسې د اردو کتاب ویل او بیا قرآن ویل هېڅ څه فایده نشته. نو ما یو آیات کریمه ویلی چې ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، دې کتاب کې خو شک نشته او هدایت د چا دپاره دی؟ د متقیانو دپاره دی. متقي څوک دی؟ پرهیزګاره څوک دی؟ پرهیزګاره به هغه سړي چې قرآن ته کینی، قرآن واوري، قرآن په عمل کې راولي. که یو سړی وایي چې زه به قرآن په څنګه په عمل کې راولم، تا لکه زما راغلی نه قرآن ته نه ناست، ته څنګه یې په عمل کې راولي؟ لومبې خو تا له څه اورېده پکار دي که نه؟ جواب پر هغه خبرې کوي چې کومه خبره تا واورېده، هسې د لانده د لاس غرګې به نه چې بس د غر د سره بس کمره راړوه، نه چې قرآن تا واورېد ته به پې عمل وکړې. چې ته وایې چې مړه زمونږ د عملونه هسې هم ټیک نه دي، قرآن اورېدو ته پکې لاړو ضرورت نشته، نه دا کار به نه کوي. او یو به دا اعتراض کېږي، یو اعتراض غټ مړه دا مولان چې دی د ځان نه لګیا دي، دا چې اوزګار شوي اوزګار او دا مړه طالب ته ساجت دی. طالبان مونږ د اشته ډېر دي، مړه د اشته مولان ډېر دي، نور چې دی نو مدرسو ته نه لیږو، د اشته ډېر دي. دا اعتراض دا د هغه د مکې او د مدینې د مشرکانو، دا د هغه د ابوجهل دي، د فرعون دی، د نمرود دی او د قارون دی. کله چې یهودیان پیدا شو او عیسی علیه السلام راغی نو یهودیانو په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړو، کوم چې موږ ورته عیسایان وایو. چې په عیسی علیه السلام ایمان راوړو نو دا طریقه ده د الله
هغه وایي چې کله زه ورپسې په دې پیغمبر پسې بل پیغمبر راولېږم نو دا مخکې پیغمبر او د ده دا قوم په دې پیغمبر سره د دغه مخکني پیغمبر ایمان راوړي سره د مخکې پیغمبر په دې ورپسې پیغمبر ایمان راوړي نو چې کله عیسی علیه السلام اسمان ته وخت الله وخیږي اگر چې اختلافي مسله خپل ځای قرآن کې براشي بیا به وایي هغه اسمان ته وخت یهود دغسې پاتې شو چې کله نبی علیه السلام راغی نو چې کله نبی علیه السلام دعوت ورکو چې ګوره تاسو په ما باندې ایمان راوړئ زما دا کتاب ومنئ چې الله په ما په واسطه د جبریل علیه السلام نازل کړی نو هغه یهودو او عیسایانو څه وی هغې وی ولې دا مخکني پیغمبران لږو چې ته پکې دا بل هم راغلي دا مخکني لږو ولې دا عیسی علیه السلام نه پوهېدو ولې دا تورات خطا چې تا بل کتاب راوړو بل پیغمبر دی راغلی دا د کومه خبره دا اوس زموږ د دې زمانې عوام او خواص وي مړه وي د اشتما کې طالبانو مولان لږو چې دا پکې بل راغی هلکه خفه کېږم ستا او د هغې د مکې او د مدینې د مشرک یو عقیده ده خو صرف دومره فرق دی فرق صرف دومره دا دی چې هغه په مکه او مدینه کې مشرک او ته دلته په ډګر تحصیل ضلع بونیر کې او په پاکستان کې مشرک صرف دومره فرق نور فرق پکې نشته ځکه قانون خو دا چې نبی علیه السلام ورته وویل چې ګوره د الله قانون دا دی چې بل پیغمبر ورپسې راغی نو د مخکې پیغمبر او د هغه قوم دا به په دې پیغمبر باندې ایمان ابو ایران موږ ته څوک یهود وایو څوک چې دی نو عیسایان ورته وایو دا ټول یو دي نصارا اوس عاجزانان لږ ګمراه ځکه دي چې هغوی پوهېده نه هغه د سوره فاتحه کې به راشي درس هغې کې وضاحت وکړو هغه چې و امیان وو ځکه نه پوهېدو خطا شوي وو او دا یهود چې وو نو دا غټ ارامیان دا علما وو پوهېدو یو سړی د تورات په آیات ګوتک دي او د هغې په جمله ګوتک دي خو پوهېږي که نه چې د دې لاندې څه دي د دې لاندې څه دي کتاب به وایو داسې کتاب دی چې لاریب کتاب دی نو که یو سړی وایي چې مړه زه به اوس راځم او په سپینه ګیره به زه قرآن ته کښېنم او دا خو ډېره بده خبره ده او دا قرآن خو زما نه غلام جوړوي دا قرآن خو زما نه غلام جوړوي چې راشه قرآن ته کښېنه او زه به اوس په دې سپینه ګیره ناست یم نو نبی علیه السلام وایي كن عالما او متعلما او خادما ولا تكن رابعا فتهلك یا خو به عالم خامخا به بیانای که عالم نه نو بیا به تعلیم خامخا به کښېني او که چېرته نه دغه وست هم نه کېدو وایي چې ډېره دیاړمي کړې ده او ستړی یم او خادما خدمت خو به لازمي کوي ګوره داسې به نه پرېږدې خدمت به د علماو دا چې کوم ورته ناست دي د دې به لازمي کوي خدمت به ونه کوي خو ګوره که خدمت دې مو نه کو نو ورپسې وي او محبا محبت ورسره وکړه که دا خدمت دې اوس نه رسېدو که نه او هېڅ نه اوسګارې دي جومات ته نه شوې راتلی نو بیا محبا محبت ورسره وکړه که چېرته محبت دې ورسره ونه کړو نو ولا تکن خامسا فتهلک که پنځم جوړ شي بیا هلاکېږي او که دغه دې مو نه کوې محبت دې ورسره هم نه کوو یو غټ منافق سړی وي او راغلی وي ناست یو چرته سم دجال وي پیغمبر څه وایي ورپسې بل روایت کې او مستمعا دا سړی چې کوم وینا کوي دا واوره که دا وینا یې ټیک وه پې عمل وکړه که وینا یې خطا وه پرېږده پاسه ځل که چېرته زړه کې منافقت و که نه زمونږ هسې هم ټول منافقان داسې غونده کې یو عملي خو مونږ ټول منافقان یو خو دا اعتقادي چې پکې لکه مونږ باز نو که چېرته منافقت دې په زړه کې لږ ډېر و نو او مستمعان راشه کښېنه که ما خطا مسله وکړه راشه ته ما ته ټیک که زه به ستا دا ومنم زه به ستا دا ومنم خو که نه زما دا ټیک نو بیا دا واوره عمل ته یې راوړه الله دې په اول رتبې ماله د عمل کولو توفیق راکړي خو مونږ او تاسو کې غوره څوک دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه علم القرآن هسې نه دي ویلې پکې کې به نه ګوره انګلیش پکې نه دی یاد کړی سائنس فزکس کیمسٹری اردو بایو وغیرہ نه دي یاد خیرکم من تعلم القرآن بل کتاب پکې ویلې بل پکې نشته چې تعلیم د قرآن کوي نو دا غوره دی او یا د قرآن اوري مخکې بل روایت کې مونږ وي دا به اورې
کم از کم دا کتاب اورېده پکار دي، عمل پې کول پکار دي او بیا بل ته ښودل پکار دي. ځکه چې ناصي بابا وایي ما مخکې یو شعر ووی هغه پارسی کې هغه ډېر ښه شاعر دی، د قرآن سره موافق شعرونه وایي. هغه وایي کتاب الله دریجا چاک چاکست، کتاب الله دریجا چاک چاکست، وی کتاب د الله چې دی دا ټوکړې ټوکړې کړی شو، بتدفینی احادیث انحماکست، دغه شان د نبی علیه السلام احادیث ټوکړې ټوکړې کړی شو. دا داسې نه چې دا قرآن زره والومه شي، دا مطلب خو نه دی، دا ولې ټوکړې ټوکړې شو. زه د دې خوا راکاږم بل دې بل خوا راکاږي، دغه یو د په بله راکاږي، ته لاړو په دې کې منتشر شوی لاړو وایي مینا سړی دې موټ کړ. نو کتاب الله دریجا چاکه چاکست بتدفینی احادیث انحماکست، ورپسې وی جرایم از نجوم آسما آبیش نه میدانم پاکست چې پاکست. وی دا جرمونه زمونږ دومره ډېر شو لکه د اسمان ستوري، واقعي چې ډېر شوي دي. علما دي که عوام دي، که خاص دي او که عام دي، جرمونه ډېر دي، دومره جرمونه ډېر دي. خو نه میدانم پاکست چې پاکست، وی نه پوهېږم چې دا پاکستان عاجز د څه نه پاک دی، نه پوهېږم چې دا پاکستان عاجز د څه نه پاک. مونږ خو چې سوچ کوو کیدای شي مونږ وایو د قرآن نه پاکي، قرآن پکې شته. اوس که په اعتدال ماره راوس پړلی دومره په سلونو قرآنونه پکې پراته دي، د هر چا کره به پراته وي. چې لاول زما کور ته لاړ شي او دا قرآن په دري کې پروت دی او داسې روالې که نه، نو داسې په لاس کې دوړو ټکوال لکه سړی نامناسبه ګڼي وي، دا لاس مې ډېر څه کېږي. وي راوړه یو زړه کپړه راوړه چې دا قرآن مې پاک، قرآن دریله راغلی، قرآن دریله نه یې راغلی. قرآن دې له راغلی چې د ناوې سره یې په ډولۍ کې اوسه، ناوې سره یې په ډولۍ کې اوسه. قرآن دې له راغلی چې د مړي د کټ نه یې مخکې مخکې اوسه. قرآن دې له راغلی چې ته یې په ترخ کې واله او مقبره کې مړو ته بیانوه. نه، قرآن ژوندو له راغلی. قرآن چا له راغلی؟ ژوندو له. ژوندي به پرې عمل کړي. خفه کېږئ مه نه، دا قرآن چې ما تا ته را رسېدلی دی لږ مخکې چا سختې تېرې ما لومړي وختي ویلي وو دې ملګرو ته وایي خفه کېږئ مه، خبره به نن که یو 15 منټه اوږده شي خیر دی، بیا چې دی زمونږ عام درس به د 10 نه د 15 منټو پورې، او چې څوک پای کې بیا هم تنګېده مونږ به ورته بیا هم راکړو. څوک خفه کوو نه، خو که نن خبره اوږده شي نو خیر دی، او که بیا هم څوک خفه کېږي نه یې مونږ معذرت کوو. دا قرآن ما تا ته ډېر په سخته راغلی دی. دې قرآن دپاره چا سختې برداشت کړي. پیغمبر چې طایف ته ځي او د سر وینې په پړه کې کته داسې شغفا کوي لکه سړي چې پرېشتکي بوټان په پوکړې او د اوبو ډکي. احادیثو کې راځي کله چې سړی دا سیرت د نبي علیه السلام ګوري که نه تاله به ژړا درشي. هغه وایي چې پیغمبر به قدم اغوستو نو دې پړه کې دومره وینه جمع شوې ده چې دغې پړه باندې به پونده راله، دې به دومره دار وویشته چې په بره به دې دار راله، چې د سړي د کپرې وینه کته په پړه کې دومره جمع کېږي. نو سوچ وکړه چې دې قرآن دپاره چا سخته برداشت کړې ده که نه. ما تا ته په تیاره راغلی دی، هلکه وي دري کې کېده مړه سبا به ورته کېږي، سبا به ورته کېږي. هلکه نن مې طبیعت نه لګي به پرېږده، نن دې قضا شي سبا به دې بیا دې دپاره نه دی. صحابو د دې دپاره څنګه سختې برداشت کړي. کله چې بلال رضی الله تعالی عنہ دا یو داسې صحابي دی که نه، هغه سیرت والا وایي ښه، یو دپاره د هتک او د استهزایي که چا په صحابي پورې استهزا وکړه دا سړی خو یقیني مرتد ګرځي. دا چې دی زندیق دی، سیقول الصفحاء دا ځای د لاندې او مونږ بیا ووایو چې په صحابو پورې څوک استهزا کوي. راځي به ما ته راټول خو نن یې خلاصه وایو. نو هغه د هغه سیرت چې ګورې هغه یو داسې سړی دی، د رنګ نه تور دی، د رنګ نه تور دی، شونډې یې غټې غټې دي، سترګې یې وړې وړې دي. زموږ عامه معاشره کې داسې سړی لږ بد ګڼي، زموږ عامه معاشره کې داسې سړی لږ بد ګڼي. خو هغه چې د قرآن سره کله ربط راغلی دی، کله چې نبي علیه السلام په شپه د معراج باندې اسمان ته خیږي او بر اسمانونو ته چکر وایي، نو هغه چې بره لاړ واپس راغی، بلال رضی الله تعالی عنہ ته وایي بلاله دا له مې یو خبر راوړی، په تپوس کوم دا راته ووایي چې کوم عمل دی داسې دی چې د نورو صحابو نه جدا دی، چې دومره الله ته خوښ شوی چې ته ګرځې په ځمکه باندې کشار دې بره د خپو په جنت کې اورېدلی کېږي.
کشار دی د خپل بره په جنت کې اورېدلی کېږي داسې کوم عمل دی هغه ورته د الله رسوله هېڅ عمل مې نشته کوم عمل چې عام صحابه کې او تاسو کې همدغسې عمل زه کوم بیا نبی علیه الصلاة والسلام دې تپوس کوي وینا بلال داسې به هېڅ چرې نه وي دا راته ووایه عمل څه دی هغه ورته د الله رسوله یو خبره مې ذهن ته راځي خبره دا ده چې زه 24 ګنټې په اوداسه کې ګرځم کله چې بې اودسه شم ډایرکټ اودس کېدای شي د الله ته محبوب وي کېدای شي د الله ته محبوب شوی داسې خلک بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله ایمان راوړو دا د یو یهودي مشر سره آقا او مشر چې ونه یهودي د چې کله ایمان راوړو نو دو په ډېر ظلم کو دی آقا ظلم به په داسې کو چې به په کار کو چې ته وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو هغه به وایي نیسئ عربو ته که څوک تلي نو د عربو د ګرمو شګو خلکو ته پته شته اوس خو لا سهولیات ډېر دي هغه به په ګرمو شګو باندې سملو او د پاسه به پې دغه مزدوران او نور کسان وزیران چې د هغه وو خپل غلامانو سره نورو یهودیان هغه به ولې په سینه باندې ودرولي او هغه به په ګرمو شګو باندې سملولی د څه د وجې نه د قرآن د څه د وجې نه د قرآن د وجې نه هغه خپل څه ذاتي مفادات دپاره چې دی دومره ښه جنګ نه کو هغه به په ګرمو سروټکو باندې سملولی د پاسه په سینه باندې به ورله ګټ یخی په ګرمو سروټکو باندې ملاس دی په سینه د پاسه باندې ورله ګټ یخی دی هغه سینت کې بیا ذکر کېږي چې هغه وایي چې الله یې نه به مونږ د دغې نه راوچت کړو چې زمونږ په وجود کې بدن نه چربي ویلې شوه د هغې نه به خوله جوړه شوه د پاسه به راووت او لاندې به وڅڅې د سروټ کې به باندې شو نو مونږ به یې راواستو په نورو سروټو به کېږو چې یو سړی به پې د پاسه نه شو ټینګېدی ځکه د پاسه تیز نور خلک وایي یو 14 نیزې راکښته شوی دی دومره تیز نور د عربو او د لاندې سروټ کې د پاسه بیا عام یو سړی نه شي ودرېدی د پاسه په سینه باندې ورله ګډ کړي او هغه زما ستا دپاره دومره سخته برداشت کړه اوږده واقعه ده د هغه سیرت چې کله ګورې دا ډېر اوږده واقعه ده مختصر دی نه د چا خبره ټایټل دی وایي ډسکرپشن به انشاءالله بیا واپس په دې کې راځي اب بیا پوره په وضاحت سره وایي هغه په دې طریقه باندې دین مونږ ته را رسېدلی دا کتاب مو تا ته را رسېدلی د لاډ میکال قانون نه انګلیش نه فزیکس کیمستري نه دا کتاب دپاره یې سخته برداشت کړې ما تا دا انګریزي تعلیم دپاره څومره سخته برداشت کړې دې قرآن دپاره یې 10 منټه نه شي ورکولی جومات کې کښېني لکه جومات کې نه شي کښېناستی کور د پکي لاندې کښېنه ځان ته ایسي ولګوه موبایل کې ریکارډینګ راواړوه د چا درس پکې راواړوه هغه واوره که نه د خدای مسلمان اوس خو تا ته سهولیات دي پای کې واوره کله چې اسلام عام شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو هغه وایي د الله رسوله اوس په بغار کې مونځو نه کوو عمر مسلمان شوی او هغه سړی زه ګورم چې پیغمبر په کعبه کې د مونځ کولو نه منع کړي هغه سړی زه په کفارو کې ګورم د مکې په مشرکانو کې چې پیغمبر د حرمینو نه منع کړي دلته پکې مونځ اعلان یې وکړو وی عمر ایمان راوړی دی او عمر مونځ کوي په کعبه کې او که څوک د نر بچي نو مخې ته راشي اوس که دلته یو سړی راننوت ما ته چې بند کړه دا سپیکر او دا درس بند کړه ګنې دا خوله دې ماتوم نو مجال شته چې په دې 150 کسانو کې ته څوک لاس کړي مجال شته ما په خپله بند کړی خو د مسلمانه بندو کېر پرېږده مو په قلاره پرېږده بندو نه کوو درس عمر وایي نه مونځ وکړه په کعبه کې د یو سړي مجال شته چې ستا خواله راشي چې کله داسې خبره وشوه نو نبی علیه الصلاة والسلام بلال رضی الله تعالی عنہ ته وایي بلاله بره د کعبې سر ته وخیجه او په چغه باندې اذان وکړه د الله نومواله چې الله اکبر الله اکبر کله چې هغه به راوخوت د کعبې د پاسه یې بام ووې چې کته راکوش نبی علیه الصلاة والسلام ورته ډېر خوانې ونه کړو بلال رضی الله تعالی عنہ ورته وایي وی د الله رسوله خوانې ډېر وکړو خو هغې په شان خوانې نه دی کړی کوم چې به ما د سروټکو د پاسه او د غټ ته لاندې الله اکبر وایي د هغې په شان خوانې نه دی کړی خوند پکې و خو هغسې خوانې نه و قرآن مونږ وایو په دې کې به خوانې داسې نه چې نه وایي پکې خو چې سخته راله که نه سخته راله
سخت رااله او مونږ په دې باندې قائم او دائم او برقرار پاتې شو ول به بیا الله او کنه او په کې لګېدلې دی او که بجلی ځینو چې دی نو دا بل شی لګې یو پی ایس لګېدلی دی که یو پی ایس باندې کې بل شی به ورته ولګوي دا خو ډېر سهولیات دي الله دې نور هم دا سهولیات دي چې ډېر کړي خو دا په سخته چې راشي که نه دې کې ډېر خوند کله چې زمونږ د تبلیغیان حضرات دوی د سنغال ته لاړ شي که نه سنغال هلته دا بریلیان حضرات ډېر نو دا جزانان چې دی جومات کې هم نه پرېږدي لمونځ ته هم نه پرېږدي دعوت خو لویه خبره ده جومات کې به لمونځ هم نه کوې بشتره دله بار غورځوم لوښي لرګي دله بار غورځوم دا تبلیغي چې د هغې ځای نه راشي که نه نو تا ته به پته لګي چې دې سړي د الله په لار کې وخت تېر کړی دی دې سړي الله په لار کې وخت تېر کړی او دلته چې نو هم لکه ډېر خوند کوي خو لکه هغسې خوند یې نه وي هلته سخته برداشت شي خو چې واپس راشي که نه نو دې دلته بیا چې دی نو کارګزاري اوري یاره امیر صاحبو هلته پکې یو بریلی یو شیعه یو رافضي دهري مرتد و پکې او مونږ چې د هغه نه ډېر په نرمۍ دعوت ورکړو اگر چې مونږ ته ډېر کنځل او سپکې سپورې وي خو مونږ ولا دعوت ورکړو مونږ به د ځان سره ډوډۍ ته کېنو مونږ به ولا اکرام مسلم کوو اگر چې دا په څلورم نمبر دی د نظامونو پنځم ته رسولې دا واپس راوستل غواړي څلورم ته یې کوي واپس نو په هغې طریقه باندې مونږ به د دعوت ورکړو هغه شیعه رافضي دهري مرتد کافر چې د ایمان راوړو مونځ له راغی جومات دې ډېر په جوش او په جذبه باندې دا بیانوي سمه محبت یې دې زړه ته ورکوز شوی هغه بیا ډېره مزه کوي خو چې دلته هلکه یو جومات وباسو بس لاړ چې هلته ساده ووایي یو جومات وباسو 15-20 کسان هغه پوره واقعه بیان نه کړي ځکه چې په اسانه یې بوتلی نو هغه چې دومره په سخته قرآن راوستو او په سخته راتو نو هغه ورته پای کې ډېر خوند پای کې ډېر خوند اوس چې دلته وایم نو په دې کې دومره خوند نشته قرآن زما استانه غلام نه جوړي قرآن زما استانه په یو ساعت کې شاګرد نه جوړي قرآن زما استانه په یو ساعت کې لاندې تفقیه والے سړی نه جوړي دلته چې رالې نو چې د هغې غاړې راتلې نو چې را روان وي طالب علم وي طالب وي د قرآن زده کړې له را روان وي دلته چې کېناستې د قرآن اورېدل دې وکړو قرآن دې واورېدو طالب وي اوس په زړه کې دا راوله چې کور ته لاړ شم خپلو بچو ته به وایم چې هلته مونږ دا سبق اورېدلی دی خپل بیبي ته به وایم چې دا سبق مې اورېدلی کېدی چې وایم درته نو د هغې غاړې چې راتلې نو طالب وي او چې د دې غاړې لاړې نو مولا شو د هغې غاړې چې راتلې د طالب وي او چې د جومات لتلې نو مولا شو دا د قرآن حکمت دا د قرآن هغه برکت دی چې زما استانې غلام جوړ نه مونږ انشاءالله کوشش کوو چې په داسې نرمه لهجه او په نرمو الفاظو کې په داسې پښتو کې قرآن ووایو چې دا ټول ملګري پې پوه شي دا ټول زموږ مشران دي مونږ به د دوی قدر کوو مونږ به د دوی د خپو تلیق ولو ځکه که چېرته دا مشران نه وي چا ته وایي ځوانان پکې نشته الا ماشاءالله داسې ده که نه نو چېرته د مشر ته چې مونږ وایو ډېر په احترام کوو دې زما قدر نه کوي زه به د قدر کوم الله دې تا خوشحاله کړي چې رالې ما ته کېناستې ما خو باسې وې خو چې ته رالې تا دې الله خوشحاله کړي تا دې الله اجر درکړي چې دې قرآن ته کېناستې دا یې غاړې راتلې طالب وي په سپینه ږیره طالب شوې عجیزه په سپینه ږیره طالب شو او چې د دې غاړې تلې نو په سپینه ږیره مولا شوې نو په یو ورځ کې هم طالب او مولا طالب ته تا ته پته ده چې فرشتې ورته وزر یې خوري چې دا غاړې را روانې نو فرشتو په وزر را روانې دې غاړې چې لاړې مرتبه دې لکه نور هم چوته شو اگر چې علما وایي بیا ورته فرشتې وزرې نه غوړې وي طالب وي نه دی که نه عالم شو خو مرتبه یې نور هم اوچته شو مرتبه یې نور هم اوچته شو او که په دې نیت باندې قرآن ته کېناستې چې د قیامت د سبا پورې د مرګ د آخري سلګۍ پورې زه به قرآن زده کوم دا عهد دې د نن ورځ نه وکړو د نن شپې نه دې وکړو او سبا مالا بسم الله هم نه ده شروع کړی او دا چې دی نو الله کو پیاره الله ته محبوب شو ولاړې نو دا 1.5 سپارې قرآن چې مونږ به په 2-3 کاله کې ختمو پتا پسې دا سره د ترجمې او د تفسیر ولیکو دا لږه ده دا لږه ده دا د ډېر شی ده که نه نن چې ما دا عهد وکړو ما دا عهد کړی دی چې دا قرآن به زه
من الجنة والناس رسول سباد نظم مړ شوما الله دې وکي الله دې وکي یاد ونکي الله تسقوا هو کزدن لاړم د زما په عمل نامه کې دا قران د اخره پورې دا سړي کله شوې ده چې دا سره د لفظي ترجمه او د تفسیر بل بیان لکه زما استاد محترم شیخ القرآن والحدیث شیخ الحدیث مدرسہ تعلیم القرآن ڈگر چوک مولانا عبدالرشید رحمه الله رحمت الواسعه هغه ما دغه بخاری ویلي هغه په دویم کال باندې بخاری شروع کړی دی او د بخاری په نیمه کې چې دی نو هغه وفات شو الله دې جنت الفردوس کې اعلی مقام نصیب نن چې زه او یا بل طالب یا بل مولا تا دلته کینی دا به مخکې د چا قربانۍ داغه نه هغه بخاری او پړګر کې چې قرآن شروع کړو هغه درس دی په نیمه کې پاتې شو خو زمونږ د خپل الله نه دا امید دی چې هغه په عمل نامه کې دا پوره وکړي زمونږ د خپل الله نه دا امید دی چې موږ د هغه په باره کې امید ساتلو پکار دی ځان د دې امید مستحق جوړ کېدای شي خبر وکړي شي کېدای شي خبر وکړي شي نو کډېرې خبرې مې کړي یا مې څه غلطې پکې کړي دی زه معذرت کوم ان شاء الله سبا به درس د اول نه شروع کوو بسم الله او نور ملګري مې دعوت ولا پکار دی چې سړی پسې وګرځي راشي داشتم ډېر شي ما اجازه توري ما چې ما ته یو قسم دی مدرسه کې راځي چې درس کوم نه پرېږدم نه خوش استنته ولکه چې یو څو کسان نه دا وره خاصه ویلي کېږي او چې څوک یو بوګه شربت کوي چې دا پیدا وکړي اکډاګه باندې ارته کیسې ویلي شي خاطر شي نو موږ خو یا سیمو یو په چا پیدا واغسته خدا په چا پیدا وانه غسته جو بیا دې الله دې عمل